او د محمد رسول الله د پیدایش یو داسې شپه وله چې د کسرا باچا چې کومه ماړۍ وله هغه یو ډېره ښایسته ماړۍ ده، باچا جوړه کړې ده، د باچا په حکم باندې جوړه سوې ده. د محمد رسول الله د ولادت په شپه باندې هغه ماړۍ چې د کسرا باچا چې کومه ماړۍ ده په هغه کې زلزله لاړه. په هغې ماړۍ کې چې کله زلزله وسوله د کسرا باچا له ماړۍ څخه 14 خښتې راجلا سولې. چې کله سهار سو کسرا خپل وزیران راټول کو، هغه له د وخت سره مناسب چې کوم پوهان خلک دي هغه یې ټول راټول کو. یو میټینګ یې سره وکړو د وزیرانو چې نن څنګه پیښه سوې ده. د شپې زلزله وسوه او خاص یوازې د باچا د ماړۍ څخه 14 خښتې جلا کیږي. دا خو د باچا دپاره یو پیغور بلل کیږي چې د باچا له ماړۍ څخه خښتې راولیږي. کسرا باچا حیران دی. په دې وخت کې چې میټینګ شروع دی پر باچا باندې یو بل زیری هم کیږي چې ای باچا نن په دې شپه باندې یو بله پیښه هم سوې ده. په پاریس کې چې کومه آتشکده ده په هغې کې 1000 کاله کیږي چې اور بلیږي. هغه دا 1000 کاله روښانه وله، په دې کې یو منټ هم اور نه دی مړ سوی. پیغام راورسېدی و دې میټینګ ته چې نن په هغه آتشکده کې چې کوم د 1000 کالو راهیسې اور بل دی هغه اور هم نن مړ سوی دی. د کسرا باچا غم نور هم زیات سو چې دا خو 2 پیښې سوې دي. یو خو د کسرا د ماړۍ 14 خښتې جلا سوې دي، زلزله وسوله، او بل بیا هغه اور چې 1000 کاله نه دی مړ سوی هغه اور هم مړ سوی دی. د باچا غم زیات سو. په دې میټینګ کې ناست کس یو مجوسي عالم دی، هغه وایي ما هم د شپې یو ناوله د خوب لیدلی دی. په دې شپه باندې دا 3 سره کیسې سوي دي. دا هغه شپه ده چې محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړی. هغه مجوسي عالم ولاړ سو وایي ما خوب ولیدی چې د عربو له طرفه څخه یو پیاوړي اوښان هغه را روان دي او دغه اسانې په مخه کړي دي. تر د جلې تر علاقې تیر سو و دریای جلې ته راورسېدل. په دې علاقه کې شاوخوا خواره سولو. باچا چې دا خوب واورېدی نور ورته حیران سو. پوښتنه ځینې کوي چې آیا دغه خوب تعبیر څه دی؟ هغه مجوسي عالم ورته وایي چې د عربو له طرفه څخه به پر موږ باندې یو لویه حادثه راسي، یو لویه پیښه را روانه ده. نو وزیران سره ناست دي، د باچا میټینګ شروع دی. د کسرا د ماړۍ پر برابر او د آتشکده چې اور یې مړ سوی دی په دې کې مشوره روانه ده. باچا په دې وخت کې حکم وکړو نعمان ته چې ای نعمانه ورسه یو لوی عالم راوله چې هغه ماته د دغه واقعو چې کومه زلزله سوې ده او یا دغه آتشکده کې چې اور مړ سوی دی د دې ماته تعبیر وکړي چې دا څنګه پیښه په نن شپه باندې سوې ده. نعمان ولاړی. په دې کې یو لوی عالم دی د عبدالمسیح په نامه باندې. عبدالمسیح یې راوستی د باچا و مخ ته یې کښېنوی چې دا د وخت یو غټ عالم دی، له ده څخه پوښتنه وکړه چې دا څنګه پیښه نن سوې ده. عبدالمسیح ته باچا حکم وکړو چې له تا څخه یو څو پوښتنې کوم د دې جواب به راکوې. عبدالمسیح ورته وایي که چیرې زما په علم کې د هغو جواب و خو زه به جواب درکم، ته خپلې واقعه ماته بیان کړه چې نن څه پیښه سوې ده، او که چیرې نه و بیا به تر ما یو پوه سړی در وښیم. باچا چې کله عبدالمسیح ته دا واقعه ذکر کړه چې زما د ماړۍ څخه 14 خښتې جلا سوي دي، په نن شپه زلزله سوې ده او د هغه آتشکده چې 1000 کاله اور کې بل دی هغه اور هم مړ سوی دی، آیا د دې تعبیر به څه وي؟ عبدالمسیح ورته وایي چې په دې باندې زه نه پوهېږم، زه به داسې وکړم زما یو ماما دی هغه د ستیح په نامه باندې دی، په شام کې دی، هغه ته به ورسم له هغه څه به د دې واقعې پوښتنه وکړم. باچا ته دا وایي چې هغه ډېر مهارت په دې کې لري. باچا ورته وایي چې ورسه حکم یې ورته وکړو چې ولاړ سه له هغه څه پوښتنه وکړه. دی ورته وایي چې زما ماما اوس په شام کې دی